حضرت بلال د پلار نوم رباح و مناسب ګڼم کې داغه څه حالات درته ذکر کوم ځکه یو هم سیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو اقامت بانک نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق د پلار نوم یې رباح و رباح او د مور نوم یې حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی مور یې موینځه وه او دیم غلام و حبشې نه راغلی و په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې او دا رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویښتیم ګلګوچې و او اوږد قد او وجود یې نری لره او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلام هغه له به یې ګډې چیلې سره نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار مینا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناست حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرول د عبدالله ابن جدعان نو حضور پاک ول آواز ورکوي یا غلام اے لکه هل فی شاتک لبن ستا دې ګډې چیلې کې پیش ته چې مونږ له راکې نو هغه ورته وی چې زما ګډې چیلې خو ټولې اوچې دي یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلی خو اوسرکما علی نفسي نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر ځکه هغه وپېژندل د مکې اوسېږي دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق او ابوبکر یې پېژنده رضی الله عنه نو وی اوسرکما علی نفسي زه به تاسو په ځان غوره کم نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې نو حضور پاک یې په غولانګ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشل چې وی لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله وسکله بیا دوباره ولشله نو کاسه ترې بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکله نو درې بارې ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانس کې پیشته نو په بلال یې هغه پی وسکل نو حضور پاک وله دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر یم ما له الله نبوت را کړی دی نو ما نه منې ما ومنه که نه چې د خدای رسول یې وی ته د خدای رسول یې خدای را لېږلی وي یو ستا مقصد څه دی وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک نه لري بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو په کار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وسکل دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه ی پیغمبر له خدای او طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک ورته بلاله ګورې چاته غږ مه کوه د اسلام او دلته راځه مونږ به روزانه دلته ناست یو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږه ښه ښیمه هغه به ډېره ښه ده او چاته غږ ځکه مه کوه چې ړومبې وخت دی نو زه د ما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکر هم او ته خو پردې غلام یې بیا به ښه ده درله تکلیف درکوي نو چې ده کور ته ګډې چیلې بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې دا ګډې چیلې کوم ځای سرولي دي داسې ده لکه چې ښه ګیا دې منتي ځکه نن دې ګډې چیلې ټولې سربې راغلې او دې یوه چې کومه لنګه و هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګډې چیلې سره وه
دا ډېر ښځې موندلې دي. نو د سار له بیا هلته ګډې چیلی بوتلې، نو بیا به یې هلته سرولی او په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیس کل او په خپله به یې مسکل. څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښځی موندلې دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه یې ډکم وي نو ورته خوشحاله و. لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره، په هغه مینه محبت رو زیاتېږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کېږي. نه یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلې خداوي خدایان هغې به ورته سجدې کولې عبادت پکاو د پې لاړې توکړې مردارو تف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي، تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده، په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي. نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وتوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چې صحیح که نو هغه خبره خوره شوه. ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده، اخوا کې هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه. نو هغه راغې د د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې ویې دا کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي؟ وی ما پرېښي دي؟ وی او وی دا څه وی اوس به سلو خان د لات او د منات د خپلو خدایانو په نوم خیرات ما پرېښي دي؟ وی او پرېښي دي؟ ابوره دا خبرې مه کوه، عمرو ابن هشام د ابو جهل نومو، دا خبرې مه کوه، زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر بې قدر دی، اوس به سلو خان راولم او خیرات پې کم. وینا هغه حبشي غلام دی، هغه دې مسلمان کړی دی، هغه دې د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی، صحابي به یې ورته وی، هغې صحابي کړی دی او د محمد ملګری کړی دی صلی الله علیه وسلم. معلومیږي دا چې تیم پټ ملګری خو ته غږ نه کوې او غلام دې ستا غلام به ستا نه بغیر د پلار نیکه دین سنګ پرېږدي او زمونږ په خدایانو دې غلام دې حبشي لاړې توکلې دي. وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شمه. نو بلال یې بوته وی دا دې ولې کړي؟ رښتیا لوایا بس دا هغه زړه کې د الله مینه ننوتې وه، دا هغه زړه کې د الله محبت ننوتې وه. وی بلکل مې کړي دي. ولې؟ وی دا خدایان نه دي، دا د کاڼې مورتې دي، دا خو بوتان دي، رب زما یو دی شریک نه لري. هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی. حق زما رب دی او هو احدن هغه یو دی یکتا دی، هغه شریک نه لري، نه ذات کې شریک شته کې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي. بچي خو خدای ورکوي، عزت خو الله ورکوي، بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کم صفات دی هم د بل چا نشته، د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته. وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په دوال او ټاکل شروع شو او داسې وال او ټاکل شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي، د سترګو نه به دې د اوښکو په ځای وینې بهېږي. امیه راغې او بویې ته ته وی مال یې راکه دی به زه سم کم دی نه شي بهمولی. وی هذا ستا شو، هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه، په شګو به یې سملو، په ګرمو شګو او د مکې شګې لمرونو تاسو نه دي لیدې، ما لیدلې دي چې په دې غرمه 12:01 بجه کې سپلی تم د مکې شګې رادننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې پکې ښوده نو خپه به دله تڼاکه کي. دومره سخته ګرمي ده د مکې، انتهایی ګرم وطن دی او ګرمه علاقه ده. نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو، لوبې به یې کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډیګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړوي او بیا ماتوي را ماتوي او خندا به پورې کوي. دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مری کې غریب له پړې واچوه راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکې راواغېشتې او دی به یې ووس غلو به
او چا به تیږې راواغېستې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وی یو وخت کې ظالمانو دا ظلم هم وکړ چې غوا یې حلال کړې وي یا غوا نو د هغې څرمنې خواره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه څرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره و زغره د اوسپنو د کړو کمیسي د جنگ کې خلک استعمالی چې په توره پیسر را نشي نو هغه زغره به په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچو نو زه به یې پاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به یې وی چې د خدای ظالمه دا احد دې پرېږده او د لات زمونږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه کې کوم خدایانو لات او منات او عزا وی ما به ابوجهل ته وی چې ای عمرو ابن هشام زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما رونو په کم لوښي کې چې کم شی پروت دی نو هغه ته سسېږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بېدلی د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بېدلی کلو اناء یترشح چې کم لوښي کې کم شی دی هغه به ته سسېږي او که د ګندګۍ او د غولو لوښي وي نو غول به ته سسېږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مو مخته شی راوځي دا زمونږ بعضې خلک چې ګډې وډې وایي د دوی زړه کې ګند پروت دی هسې ځان ته وایي مسلمان کې زه مسلمان یم وایه په خولې خوله کې دی ګند پروت دی د خولې نه به دی ګند راوځي د نه ګورې په معده کې چې دی پودینه پرته او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به راوځي او که په معده کې دی کوکا کولا یا پیپسی یا سیونه پروت دی او ګرمۍ دی که د هغې بوی به راوځي او که غوښه دی خو د ګډ خوړلي او اګره دې مې وکړو نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دې خوړلي اګرمۍ دې وکړه د پیاز او د اوږې ګرمۍ به راوځي دا قانون نو چې دننه کم شی پروت دی په خولې به هغه راوځي دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمیو کې دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته الله یې زموږ په زړه کې دغه شی پیدا کړي نو بلال ورته څه وایي زما د الله په ذات قسم عمرو ابن هشام یعنی ابوجهله چې زما د زړه نه او زما د خولې نه ستا د بوتانو نوم نه راوځي د الله نوم راوځي احد دا نوم ته راوځي د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین او ښکلي اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو اورېدلو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ او هغې به راګیر که وهبې او یو لوبه یو مسخره یې جوړه کړې وه او د کوڅو کې به یې ځغلو او ده به په هغې کې هم چغه واله الله احد الله احد الله احد زما الله یکتا دی هغه دویم شریک او ملګری او مثل نه لري یو ځل په لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او په ده دا نخرې شروع وې امیه ولاړ دی او دا نخرې پې شروع دي او غلامانو دا ټولې وی نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحم یې پرې راغی چې وی کتل د سترګو نه اوښکې وبهېدلې وی ای د خدای ظالمه امیه ولې ظلم کوې دې بې کسه سره ولې ظلم کوې په دې مظلوم دا زیاتې ولې کوې دې غریب باندې زیاتې ولې کوې د ده خو هېڅوک په دې مکه کې نشته نو ولې ظلم کوې وی دا تا خراب کړی ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم نو ته سم کا دا وی خراب کړی دی ته سم کا وی به ټیک د مال را که زه به سم کما وی بس ویله په ده څه کې دی خو دا کار روزګار هم نه دی بیګار هم نه دی دغه چغې وی احد تاسو خراب کہیں ویخلا وی پسو خرسے وی پسو خرسے وی پدری اوقیے باندې سرو زرو
سلویخ درهم یو اوقیی پیراکا پیسې ولا ورکړلې او غلام یې ترې واغېسته نو او ته څه وایي امیه وایي که په یوه اوقیه دې اخېسته مې درکاو ګران دی واغېش په درې په یو مې هم درکاو حضرت ابوبکر وایي چې په سل دې خرڅو قسم په خدای بیا مې مغېش دا ما ته معلوم دی چې دا سود دی شکل ته مه ګوره رنګ ته مه ګوره د ده زړه ما ته معلوم دی زړه یې د سرو زرو دی د سرو زرو قلبه قلب ذهب د سرو زرو زړه دی دې ته مه ګوره چې رنګ تور دی زړه کې الله پروت دی زړه کې ایمان پروت دی چې په سل اوقې دې خرڅو ما غېسته او چې څنګه یې واغېسته نو حضرت بلال ورته څه وایي هغه دردېدلی و غریب دغه وجود خو داغ او پوله او ورته او د چا په مینه کې د الله په مینه کې وی ابوبکر چا لرې غشتې ما ځان لرې غشتې که الله لرې غشتې ما که ځان لرې غشتې ما نو ما ته کار خایه چې دله کوم ګړې را باندې سره چیلې را باندې سره بیاړي را باندې کې چې څه کې ما ته وایه چې دله وکم او که الله لرې غشتې ما نو ابوبکر ما و خدای سره پرېږده ما پرېږده خپل خدای ته چې زه پوه شم او زما خدای پوه شي زه الله خپل ته وجاړم او زه خپل خدای راضي کړم وی نه بلاله ما ځان له نه غېستې ما الله له غېستې انت حر لوجه الله زه د خدای په نوم ازاد نو چې راغی رسول الله مبارک ته حضرت بلال الوی دا ابو بکر ورته الوی وی بلال مې په بیه د امیه نه واغېسته حضور پاک ورته څه وی وی ابو بکر ما پکې ځان سره شریک کا اشرکنی فیه ما پکې شریک کا چې بلال ستای نیم او نیم زمای الله اکبر دا یو مخې ستی او دا بل مخې زمای دا نیم لاس دا یو لاس تورې ستی او دا بلې زمای وی نه د الله رسوله خو ما آزاد کړی ما مکمل آزاد کا حضور پاک سوئی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے سردار او زمون سردار آزاد کړی دی بلال ته سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دے و اعتق سیدنا او زمون سردار آزاد کړی دی زمارونو مکه مکرمه کې خپل جون تیراو باس آزاد شو لګیا دی خپل مسلمانی او خپل الله او خپل رب یادی الله احد 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 او د الله نوم اخلي خوشاله شو ازادي مې لو شوه بهر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړ د املاق مدینه منوره کې اوسېده او یو انصاری سره ول رسول الله مبارک ورولې جوړ کړ او چې بیا په مدینه منوره کې میټینګ کېده د مانځه لپاره چې په دې مونځ د یو اواز پکار دی چې مسجد نبوي کله جوړ شو دې نه مخکې اذان نه ویل کېده نو میټینګ وشو نو حضور پاک ماسخوتن صحابه راغونډ کړل یاره دې مانځه له خلک راغواړو دې سره څه وکړو مشوره شروع وه یو کس وی صاحب تلی بټانګو د مانځه په وخت کې وی نه دا خبره مې خوښه نه ده تلی خو د عیسایانو نښه ده نو موږ په دین کې او بیا په زړه کې د عیسایانو شعار له دخل نه ورکړو بل وی صاحب ښکر باندې به پوکې وو نو خلک به راغونډېږي وی نه دا خو یهودیان بوک ښکر کې پوکې وای نو موږ په دې خپل اهم عبادت کې د یهودیانو نښې نه رادننه کوو بل وی اور به بلو چې کله خلک لوګي وویني نو راغونډېږي به یاره وی اور خو له خو مجوسیان تعظیم ورکوي نو د اهم عبادت کې د مجوسیانو نښه هم نه رادننه کوو نو فیصله په دې شوه چې حضور پاک مبارک وی بس اواز به کوو چې الصلاة جامعاتن خدای مو بخه وخت د منځلې او منځله راځي د اواز به کوو په دې فیصله وشوه چې کله حضور پاکم کور ته لاړ او صحابه هم لاړل نو صحابه خوبونه ولیدل نو یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه مشهور صحابي دی نو د خوب ولید وی بازار کې روانم یو سړي سره تلی ده او ټنګی یې داسې وسره وی ما ورته وی چې دا تلی خرڅی نه اتبي او هذا وی ما ته ما تفعلو به ته پې څه کوې وی مې چې موږ به پې خلک منزله راغواړو خوب دی ټانګه وبې وی هغه راته وی چې یو ښه شی درته نه ښیم
ما ویو خایا نو دا بانگی راتو خو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خشی والی دی معنی سونا مزیدار دا اللہ دیر لوی دی دبان دیر اخبر معنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ذرا دی خبری گوی ورکم چه اللہ یو دی شرک نلد معبود بر حق بل نشتد بیاوی اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې د زړه تصدیق کوم او گواہی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لېږلی دی په دین بیاوی حی علی الصلاة حی علی الصلاة خدای مو بخښه مانځه ته متوجه شئ مونځ راشئ حی علی الفلاح حی علی الفلاح خدای مو بخښه نیکۍ طرف ته متوجه شئ او کامیابی ته متوجه شئ او کامیابی لراشئ بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی لا اله الا الله او بل معبود بر حق نشته سوا د الله نه الله یو دی وی چې دا بانګې راته خو نو بیا هغه سړي ما ته وی چې ودرېږه یو بل شی هم درته ښیم نو اقامت یې راته خو وی چې مخکې دا بانګ وایه چې خلک رابلي او چې خلک جومات ته راشي او بیا امام ودرېږي نو بیا د اقامت کوه دا صحابي وایي چې کله راویښ شوم نو ما وی چې دا خو مې ډېر ښکلی خوب ولید نو نیغ راغی په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسوله ما خدا سے خوب ولید نو حضور پاک به انها لرؤیا حق ان شاء الله کدا خدای خوښی دا رښتونه خوب دی نو خوب زمون طالبان وی دا شرعي دلیل نی د پیغمبر هغه دلیل نی او رسول الله مبارک تصدیق وکړه د پیغمبر تصدیق دلیل نه نو ګوره خوب چا لیدلو عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه خوب لیدل لیکن رسول اسمت باندې د چا لیکلو الله اکبر د حضرت بلال وی عبدالله ابن زید دا سیوکا چې بلال پیواز کې وراشه وی قم مع بلال د سره ودرېږه فالق علیه ما رأیتا تا چې کم خوب لیدې هغه درته وایا فلیونادي به دی به بانګ وی چغه به پرې وی فانه اندى صوتا منک د اواز ستانه اوچت دی او خشته ښکلی اواز دی نو چې کوم خوب هغه صحابي لیدلی و عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نو هغه به یو جمله بلال ته وی او بلال ډېر په خشته اواز لومبې بانګ د حضور پاک په امت کې د بانګ مخکې امتونو کې نو لومبې بانګ چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبې بانګ چا ووی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ आवाज هم خشتاو نو چې بانګې وې حضرت عمر چادر ځان پسې راښکاو په منډه جومات ته را روان وی د الله رسول قسم دې دغسې خوب ما هم لیدلی دی دا جسنګ دو وې څوارلسو صحابو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی حضرت بلال نو لیدلی نورو صحابو لیدلی او بانګې فدو وې دې کې لویه فایده ده چې دا د اذان ده تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم که ده لیدلی نو بیا خو به خلکو ویل لکه دو لیدل نو ځکه یې بانګ ووی که نه نه دي لیدلی نورو خلکو لیده لیکن الله د ده په قسمت لیکلی وه چې د رسول الله مبارک په مخکې به بانګ دی وی نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وي او داسې خشته آواز وله خدای ورکړی دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړو چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب خو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناس به او د به بانګ وي نو رسول الله مبارک به ورته مسکي مسکي کېده او خوند او تاریخ لیکلي زمارونو ځانه درته نه وایم چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو د لاسونو د لیچو او لاندې د پښو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ تماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړ و چې ده به بانګ شروع کړه دومره ښکلې اواز یې مزېدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلي هم دي یاره وایي ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وایي ډېر ښایسته او ښکلې مزېدار اواز بیا ورسره حضور پاک مبارک روس یو بل صحابي ملګری کړی دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا
نو ای وسره مرګري کا نو لومبه بانګ به دو بانګونه به سار ویلې کېدل خصوصا په رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې بم حضرت بلال اذان یو ځل په سفر کې د مازدیګر وخت ترمذی شریف کې حدیث دی نو بلال پاسې ده نو بانګې وین حضور پاک دې ابرد لک صبر کوا چې موسم یخوالی پر انتظار وکا نو بیا دې پاسې دو بیا دې ابرد نو بیا پاسې دې ابرد صبر وکا لک انتظار وکا چې یخوالی راشي صحابوی حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی کې د وړو غونډو سوري منقولی ده نو بیا ورته اوس بانګ ووایه او زمارونو کله به څه چل کاو الله اکبر چې بانګ به وي حضور پاک به کور کې او جمع به تیار شوه نو دې به ورغی د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېدو او څه وی الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول منزل راځه یا رسول مبارک دی چې د دوالو جهان مبارک سردار لا आवाज ورکي چې هغه څومره په منځه مین او د پیغمبر مبارک هغه لا आवाज ورکي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله او یو ځل حضور پاک وخت وړه اډو کې پلاس کې واه واه او حضرت بلال ورغه او نیمه غوخه خوله نیم پاتې او आवाज یې ورکا الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله دا خدای رسول من درازا نو حضور پاک غاډو کې خود او مسکی شو ماله تربت یمینه سشوی دی بلال لاس دی په خورو ککړچا ډوړې نه دی وستو خوراک نه دی وستو مسکی شو خوشطبی وکړه دی وته نوې چې بلال صبر کوا مو چره وکوا وازونه دخل ډوړې خون صبر کوا دروزم کنه نه ماله یو ذولی ماله یو روایت کړی تربت جبینه اور دی تندې دی په خورو ککړشا خوشی وی دی تا ډوړې خورو تعالی आवाज ورکا ضرب رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دی او د شپې دی اخیری وخت کې او ځکه دمه وکړه چې دمه وکړه نو وسار ماندل به مسوب پاتای نو مؤذن خو بلال دی وی انا دا انا لفظ د خدای نه خور وی انا وی الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مو د حضور پاک مو د شو نو حضرت بلال منسکو نو چې پښمنی تا سبا ته لګو اوخ کی جاوا واغې ته ډډو والا او سبا ته قتل چې سبا راو کیږي نو حضور پاک په پاسوم بانګ بوې ما نو دی بو د سونو کې من دوګو ناګانستر یې ورل ګودش دی مدشو حضور پاک مودره او صحابه مودري نور راو خطه زړه به د حضور پاک بیدارو وسترګې خودي دي نور خو پسترګو ښکاري پړه خو نه ښکاري چې نور راو خط رسول الله مبارک انور تودونه شو فورا بلال ته یا بلال اینما قلتا بلال تا چې وې زبر پاسوما څه شو هغه خبره دي نور راو خط مندران الله قضا شو حضرت بلال وتزوج وی دا الله رسول کم ذات تی تعالی خوب روستی و مال امراوز کم خدای چی تو دکلی نسخیل مرتکڑا دیکھ دا اللہ حکمتی بعد کار قصدن اللہ کئی سو چی خلقو تدا چلو خی کسو کود پاتی شو نو خپکی گا ما خوزان لبخپل اسباب برابره دانتا پٹیم گڑے ادراوا یا دانتا دا سشیده موبیل کی دا تنگ تنگی ادراوا خدای بچو ته وای چې ما پاتوا په انسان دې کټولو د پاتې کو او نور خاتون پس را پاسې دې نو لمخرا من نام عن الصلاه ونسيها فليصليها اذا ذكرها او استيقظ چې کله و تر مزرا یاد شو د شوی او یا ته یېرو چې کله و تر یاد شي او کله را بیدار شو نو وخت مکروهانه پس بل نور روایت کې وخت مکروه کې منس کول منع دي بنور روایتو کې شته دا یو حدیث د بل لپاره استثناء راځي نو چې وخت مکروه دي ختم شي نو خیر دی خپل منځ دا الله صحابه ته امت یو طریقه خودله نو پاسې دا رسول الله مبارک فرمایل وی دلته شیطان دی خپل علاقه کې زه چې زو دې زینا نو بل دې تلال
نو الته کې بیا اودسونه وکړل او حضور پاک منځ وکړو صحابه هم ورسره منځ وکړو ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه او ورسره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی ورسره د کجوري توره هم ورسره نشته او شلیدلو جامو کې یو پرتوک په دی به یو صادر لنګ کړی او باقي بس نو نو جنگ بدر کې هغه امیه نو هغه خبیث دا هغه واقعه به درته کتبل دی بل وښویم انشاءالله العزیز چې په مکه کې به په ده نخرې کولې نو هغه امیه ولیده نو باری چغه کړې ودرېده لا نجوت ان نجا امیه خلکا ګورې که دا امیه هغه دی او که نن بچ شو که نه بس مرمه خوله مې چوي نن خو دې خدای ګیر کړی خو که دې نن بچ شو که نه ته خو په ما نخرې کړي دي ظالم بس مرم پښتانه وایي که نه خوله به مې وچو بس مړ به شم نو چا ورته وی کوم دی وی هغه دی نو صحابه ورپسې شو نو چې صحابه ورپسې شو د امیه را لاندې کړه نو ده سره زوی او زوی او سره په اوښ باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي که نه نو بیا زوی نه پېژني صحابه ورپسې دي نو ده دا چل وکړ چې خپې یې راوچېته کړه او زوی ته یې علمه کړه او لاندې وغورځاو مطلب یې دا چې د ما اوښ لږ سپک شي چې وتښتي منډه تیزه کړي او بل دا صحابه به مې په زوی شي نو ده به ترې بچ شمه صحابه یې زوی و هغې وله مردار کړه ده پسې شو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق و هغه ته وی عبدالرحمن بچ مې کا وی د اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړه عبدالرحمن ابن عوف په ځان ورواچ صحابه وی میدان جنگ کې تا من نشي ورکولی پسېږه ته ده خو بلال سره ظلمونه کړي تا هیر دي چې بلال باندې به ده نخرې کولې اوس خو خدای زمونږ ګوتو له راوستی دی اوس کافر دی پرېږدو یې چېته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی نه ما امن وی نه امن جنگ میدان کې نشي ورکولی پاسېږه ته اتې نه پاسېده ما امن ورکړي حضور پاک له بوځمه هغې وی د بلال هغه چغې زمونږ سترګو کې ړکې پرتې وي بلال نه چې ده کومې وینې به یولې دي دې مونږ پرېږدو بلال سره چې ده کوم ظلمونه کړي دي دا دړه نه وایي ړکې وایي ړکې د هغې نه یې مونږ پرېږدو بس یو صحابي دی لږ درونو دا امیه وایي هغه توره را واخېسته او په دا خېټه کې وله لاندې نه ووایه او مردار جنگ بدر کې شریک دی احد کې شریک دی په ټولو جهادونو کې د مارونو شریک دی او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه د مارونو جدا کېږي نه بهر حالات یې ډېر دي خو یو مختصر درته ووایم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تللی او د معراج نه واپس راغی نو دی بلال ته وایي بلاله وی داسې یو عمل راته وښایه که نه چې ته پرې ډېر امید یې وی ته که چې زه په جنت کې روان یم ستا د پیزار کشار مې مخکې اورېده وی د الله رسول زما خو داسې عمل نشته خو یو کار کومه چې زه کله مودس وکړم نو 2 رکعته نفل کوم تحیت الوضو وته حضور پاک بې دا وجه نه زما وروڼو ګوره چې کله اودس وکړې او مکروه وقت ني 2 رکعته نفل کوې او که داسې وخت و چې جمع تیاره و خیر دی بیا پرېښودی شي یا داسې وخت و چې تا سنت پکې د ماسپښین کې وخت لږ دی نو خیر دی هغه د ماسپښین سنت هم د هغې په ځای بیا ودرېږي خو که موقع در سره وه او اودس دې وکړه یا دې غسل وکړه 2 رکعته نفل کوه دا ډېر دوی د برکت شی دی خدای پاک به درې جنت درکوي جنت حضور پاک وی ز خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېده نو طالبان وایي چې دا پیغمبر نه مخکې ویلی شو هلکه وي خادم مخکې منډې وایي دروازه کولاوي او ځان برابروي یوه شوه دویم یو ځل ورته حضور پاک خندل وی بلاله وی ما په جنت کې ستا ښځه لیدې ده خوشطبي به یې ورسره کوله وی جنت کې یو وله وه ډېره ښایسته و یو جینۍ وه خوره او هغې به د هغې ولې نه او په مخ اوبه اچولې نو چې اوبه یې واچولې نو هغه اوبه به لکه د ملغلرو تې لاندې پرېوتې دی نو ما د جبریل نه تپوس وکړه دا څوک ده پې خپله تې تپوس وکړه نو هلته کې خو دا رشته دي دنیا کې دا ښځو سره خبرې خو د جنت حالات دي نو یې ما تې تپوس وکړه ته څوک یې
او دا محل دیر قیمتی دی دا دا چاله وی دستا یو امتی ما او دا اغا پہ انتظار شپے اڑو مرانو او دا محل دا غره دا ما سوک امتی ری ستا صحابی ری دا ما سوک صحابی ری وی بلال ابن رباح حضرت بلال سمرا لویا خبرہ او یو ځل یو صحابی راغی حضور پاک تا وی زما لور پیغله د الله رسول چاله ورکا وی بلال چرته تللی هغه واپس لاړ دی خو مسافر دی غریب سی نشتا نو بیا راغی وی زما لور پیغله د خدای رسوله چاله ورکا وی بلال چرته تللی اب دریم ځل بیا هغه ګونه بیا راغی وی د الله رسول لور می پیغله ده او چاله ورکا وته ګور بلال چرته تللی بلال لولې نه ورکه وی قسم دې چې بلال جنتی دی نو جنتی له لور ولې نه ورکه نور پنی کې کړاوت نو یو ځل حضور پاک لاړ نو आवाज یو کړنو دا کور کې بیبي او بلال نو بیبي ولا आवाज ورکړه الله رسوله څوکه وی دا پلان کې هم دا الله رسول پلان کې ما وی بلال څه شو وی خو بارو ته پته نه لګي نو حضور پاک غصه دې ته وی دا سه معلومیږي لکه چې غصه جوړتل او تم لکه چې غصه هم غصه او تم لکه چې غصه دې خدي غاګو نه کړ نو خدای وته بیا وی یاره وی بس یو خبره باندې غصه راځي چې کینی وی رسول الله مبارک دا ویلي چې کینی نو رسول الله مبارک دا ویلي نو دا ټول خبرې دي رښتیا کوي او چې څه خبره نو تا یادای نو زه خو ستا خبره منم زه خو چې ته څه وایې هغه منم او چې څه خبره نو ماله به زر مخه وی وی رسول الله مبارک دا ویلي رسول الله مبارک دا ویلي حضور پاک به درته وی وی بلال چې څه وی رښتیا وی دې دروغ نه وی دا رښتونی دې دروغ نه دا ټیک ده شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی خو سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابولهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ذی پارسو بلال ذی حبشو صہیب ازروم ذی خاک مکہ ابو جہل انجب العجب سلمان دا حبشے سلمان دا فارس بلال دا حبشو صہیب دا روم او دا مکی دا اورین ابو جہل پیدا دے او غورو دیو فلکنو پترونو پکربون ابو جہلا مالداران یوزے کا ایمان نشتا اسم پا خدای بلال و بلال دیکھ اللہ خی رنگ و نسل نا تقوی غربت نا تقوی ایمان دا پیغمبر او دا اللہ مینا دانا چه دا غلام دے او سپلے نیستا او پیزاری نیستا نا ایمان دے پکی ایمان دا پیغمبر مینا دا پکی او دا اللہ مینا دا پکی اللہ زمان زمارونو دا نصیب او گردولی خیر واقعاتی ادری نو دیر واقعاتی در تنمیم پیو دا تبلا مهم که مکہ کل فتح شوا او مکہ کی دن نسوم ربوتانو دے دیتول دامات کرد او بیت اللہ صفاق او گیر چا پیرا پا مطاف کی بوتانو اغیم کل دکری وی غرزن نو اسلوم بے پا مکہ کے بانگ ویلی کے دینا مخ کی مکہ کے بانگ ندی ویلی چا دارون بے دے نو پیغمبر مبارک دیر دے انصاف ہو کر قسم پا خدا دیر انصاف ہو کر دیتے ندی کتلے کہ دا دلوی خاندان دے دا رکوٹی دے دا غلام دے زمانے پا خدا قسمی دا خپل غلام دا بچی دا حضرت اسامہ سپیمی پاتی کی پاکی کری مغرا جزی قومی بطر چا پاکی کے دا غلام بچی پا دے پیسہ ناس تے اسامہ دا غلام زوی دے او پوزے بیدل وقانے او عائشہ وطی اللہ رسول دیخ وقا جزی پاکا کم وینا عائشہ دا بزب پاکو ما احبی دا سرمینکو پا انی وحبو زما پاکو غلامان سره سکے غلامان بے ازادول دا خود مخ کے رواج را رواد او پیغمبر مبارک وی ازاد بے شابے ازاد کے دا خود بندگان دی ازاد کے چاچے غلام ازاد کو دا غان دامون ازاد دستان دامون بخود دا ورنا ازاد
قسم کې آزادوي، زهار یو قسم شی دی هغې کې آزادوي، قتل خطا وغیره. مطلب یې دا چې داسې خو یې رسم ختمولی نه شو ځکه د هر چا غلامانو جنجال جوړېده، نو دی لارې ورته اختیار مینا کوي. وایي چې څه خورې غلام له ورکه، چې څه اغوندې نو غلام له ورکه. په غلامانو یې کم رحم او کم انصاف، په ماشومانو یې کم کړی دی، او زنانو صاحب متعلق یې سره هم ویلی دی. مړه سم ګلې د انصاف دین او پیغمبر مبارک د مینې شخصیت د عاجزۍ نمونه قسم په خدای ډېر څه موږ ته پرېږدي. نو وی بلال ته اواز کې نو دی راوسته، وی بلال لومبې بانګ به ته وې په مکه کې ماشاءالله، او کم ځای به وې نو د بیت الله سر ته وخېجوئ بانګ پې ووایه. نو بلال نه چا بیا تپوس وکړو ستا ذهن ته تېرېدله یاره وایي ما وی چې نه دا لومبې بانګ دی دا به چېرته حضرت ابوبکر باندې وایي، یا کېدی چې حضور پاک په خپله وایي، یا چې ته په بل صحابي وایي، لیکن انصاف ته وګوره په بلال یې وایي غړې مات نه شي. او د بیت الله سر ته وخېجو لومبې بانګ په بیت الله کې چې مکه فتح شو حضرت بلال ویل. لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو بس حضرت ابوبکر لراغی ورته کېناسته، وی ابوبکر ما ته اجازت راکا زه جهاد ته ځم. ما د رسول الله مبارک نو اورېدلی دي چې د کافرو سره جهاد نه بهترین عمل بل نشته، ما له اجازت راکا. ابوبکر وی بلال له مې ولې چوې یو خو مې له وچوت کې رسول الله مبارک لاړ، چې ته بانګ وې نو ما به د رسول الله مبارک هغه مینه به ماتېږي، هغه وخت به را یادېږي. یو خوا مې له وچوت په خپل محبوب باندې او په خپل دوست سره لاړ، نو ته مې بیا لوړه چې دی ورته څه وایي. وی ابوبکر خدای له دې اخېستې م که ځان له که ځان له دې اخېستې م نو بس بیا به تا نه نه خوځم در سره بیم، او که خدای له دې اخېستې ما پرېږده چې د الله د دین دپاره د کافرو سره جهاد وکړه. نو بعضې علما کوي چې عادت یې وله ورکړه چې ځه، راجح قول هم دغه دی د شام ته لاړ، او بعضې وایي چې نه منې که چې نه به ځې. نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر له لاړه، حضرت عمر ته ویه وی عمر ما ته اجازت راکړه جهاد لره. وی ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې د الله په لار کې د کافرو مقابله کې جنګېدل دې نه بهتر عمل نشته. وی عمره یو خوا مې په رسول الله پتلو ملا ماته شوه، بل خوا د ابوبکر په مرګ مې ملا ماته شوه، نو ته م رانه ځې چې ته بانګ وې خو ما ته د حضور پاک زمانه را یادېږي. ابوبکر ته م وی رضی الله عنه ته عمر ته وی ابوبکر عمر قسم دې که بانګ خوند راکوي ماله بانګ خوند نه راکوي، زه چې به بانګ به مې وې نو په یو سترګه به قبلې ته کتل، په بله سترګه به مې د رسول الله مبارک هغه خشته او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل، ماله بانګ خوند نه راکوي. بهر کې په اجازت یې ترې واخېسته او شام ته له دمشق ته له. او بیا یو عجیبه ده شام چې کله فتح شو بیت المقدس دا هم وره، نو حضرت عمر وی بلال دې علاقه کې دی رهولی، و یا خو جنگ کې شریک دی، جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهولی، نو بیت المقدس ته ودرو وی شا به هغسې بانګ وایه چې رسول الله مبارک ته به دې بانګ وي. نو بیت المقدس کې لومبې بانګ دو وی، او چې هلته بانګ وی نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي. وینن ډېره موده پس موږ ته د رسول الله مبارک د زمانې یاد تازه کړو، او بس ته که نه بلاله بس مدینې ته راځه. وی نه مدینې ته نه، مدینه ډېره خوږه ده، د مدینې خاوره ډېره خوشبویه ده، مدینه کې مې محبوب پروت دی ډېره خوږه ده، خو ما ته خپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وی د هغه مخکې انیشته نو ماله مدینه کې بانګ خوند نه راکوي، او بې بانګه به مې پرې نه دی. منت یې ورته وکړه نغې، نو خوب یې ولیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید. نو حضور پاک ورته وایي بلاله دومره بې وفایي بس دی دا ستا وفا ده ما سره، دومره بې وفایي چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلی دې م پرېښوده. نو مدینې ته راغی، یو جشن شو په مدینه کې، دنیا خلق رالل او خدي خبر شو، ماشومان خبر شو چې نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي، نن به بیا هغه اذان ویل کېږي چې کوم رسول الله مبارک اورېده.
او د بلال د مبارک شوندو نه به د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت اواز بیا وځي. نورالل پیشاب بانګ بوي وې دې لا نیم راغی ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده په خوب کې، ما نه ګیله کړې ده نو د خپل محبوب ملاقات ته راغلی بانګ لا نیم راغلی ما وجنه. نو حضرت حسن و حسین ولا راوځل، حضرت حسن و حسین ناغیر آلل نو دی خپونه ورتراتو شو کاکاجی مونږ د خپل بانګ بوي مونږ د بانګ وي او تاریخ لیکي چې زنانه او سوال جوابونه راولېږل مونږ ته به حضور پاک دا ور یاد دی نو د پیغمبر زمانه به مونږ ته یاد دی. الله اکبر. نو درېد نو بانګې شو او داسې بانګې وي چې مدینه کې اختر شو، اختر یو جشن شو او چې چا الله اکبر اورېد نو زنانه کوټو ته وکتل او ماشومان رامنډې وو او د خوشحالۍ به په سترګو نه اوښکې روان وو. یو عجیبه انداز دی او دی ویې په ډېر جوش باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او يشهد ان محمدا رسول الله. نو محمد نوم نه مخکې لاندې را پرېوت ځکه د کب وټړقېده. یو تاریخ خو لیکلي چې څه یې ورکړه وفات شو، خو بل تاریخ لیکي چې نه بېهوشه شو. راجحه همدا ده بانګې پوره نه کړی شو واپس لاړ شام ته وی بس دا باندې نه کېږي. او چې به پاک وي نو حضور پاک به دومره شوق چې راغی چې کله به ما ته آواز وکړو بخ 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 یا بلا واه 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 هغه آواز به ما له ستونی ما چې به بانګ ووایي نو زه به ودرېدم وما به دروازه کې آواز وکړو الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله الله رسول منذر منذر زموږ د آواز چاته کوي. دا به کې د حضور پاک مینه وه جذبه وه الله یې دغه مینه جذبه په موږ کې پیدا خیر بیا واپس راجح قول دا دی چې شام ته واپس او شام کې بیا په 20 هجره کې دی وفات شوی دی. او څوک کوي چې باب صغیر ورته وایي په دمشق کې هلته دفن دی، یو تاریخ وایي چې نه په اردن کې دفن دی عمان کې. او چې کله مړ کېده نو ښځه ورته ناسته ده وحزناه ورته غمونو ترنګ تور دی خو مینه ډېره محبت ډېر نو دې ورته څه وایي ښځې ته وحزناه مه وایه دا مه وایه چې اوهو غما وفرحا دا وایه ولې غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه ماته دا مه وایه غم ووقې ولا خوشحالي ده بل دوستانو سره ملاقات کیږي التر دوستانو ملاقات لازم او چا لازم محمد مصطفی له دغه مرګرو لروان دي دې خوشاله زمارو اسلام مددایو نه خبرې خدا دغه غلام دې او سردار دې چې ایمان پکې او الله او رسول مینا پکې کبه کس دی او کبه سو کری او تلیدلو سپلو والا دی او پردی غلام دی او چی ایمان پکی دی نو د سر تاج دی د سرو زرو دی اللہ تریر خواہ او گنیر مالدار دی او بیدین دی منافق دی بدلکی دا خود و رسول مین نشتا دا جہنم خشاک دی اللہ دی ملکی دا اللہ و دا رسول مین پیدا کی نو مشهور صحابی دی معظم د حضور پاک او په محرم کې وفات شو. شریعت او اسلام څه شی دی؟ مونږ ته شریعت وایي لکه خبره په شریعت کوو
مونږ ورته اسلام وایو لکه مونږ مسلمانان یو او الله فرمایي رضیت لکم الاسلام دینا ما چې د لکم دین غوره کړی دی هغه اسلام دین هم ورته وایو هدایت هم ورته وایو اهدنا الصراط المستقیم او هدایت د نیغې لارې د صراط مستقیم هم ورته وایو نو دا اسلام او دا صراط مستقیم او دا شریعت او دا دین څه شی نو هغه طالبانو خبرې نه کوو او بیا مونږ په حدیثو کتابونو کې کتاب الایمان کې بیا هغې ته اوږدې خبرې کوو تاسو د پوهې مطابق ویم دا قرآن شریف د حضور پاک سنت او د هغې نه اوښکلې شوې مسلې دې ته وایي د شریعت لومبی سیس قرآن شریف دی اسلام شریعت صراط مستقیم دین لومبی قرآن شریف او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او بیا په قرآن خو ته عمل نشي کولی نه په سنتو د هغې په مسلو به عمل کوې هغې مسلو ته زمونږ د علماو یو نوم ایښودی دی هغې ته فقه وایي بیا فقه کې یو دوه څیزونه ورسره نورم دی یو ته اجماع وایي هم په قرآن او په سنت ثابته ده زیاتي شی نه دی قرآن وایي چې دا حجت دی یو ته قیاس وایي هغه هم په قرآن او سنت موږ طالبانو ته وایو ثابته ده هغه هم بل شی نه دی هغه هم د قرآن او د سنت مسلې یو طرف ته خورول یو بل طرف ته اړول خو خلاصه دا د زمارونو چې دوه څیزونه دي یو قرآن او سنت او زموږ په دې وطن کې یو پوټې غوندې په دې خلکو کې سستي راغلې ده او عامو خلکو له بعضې خلکو ذهنونه خراب کړي دي بس د خدای قرآن شته که نه بل شي ته پکې وایي ساجت دی او دا پیشنګویي د دواړو جهانو مبارک سردار کړې ده حضور پاک فرمایي وی اخره کې به یو کس داسې وي داسې خلک وي چې هغې به په خپل تخت باندې ناست دي په خپل منصب باندې به ناست دي متکبر انسان وي کبرجن او خلکو ته به وایي چې الله سره وړي دی هغه منو بس نور پکې څه شی دی به د الله منو نور قصې پسې موږ نه منو قرآن منو بس قرآن الله لېږلی نور قصې پسې نه منو حدیث نه منو سنت نه منو قسم دی حضور پاک فرمایي قسم دی قسم مې درته وخوړ چې ګوره ای خلقه خبردار چې داسې خلک ونه وینم لا اجدو دا خلق نو وینم چې داسې خلق موجود نشي په دنیا کې او قسم دی حضور پاک فرمای چې ما سره وړي دي هغه هم د قرآن برابر دی ما چې سره وړي ځکه حضور پاک چې سره وړي دي د ځان یې نه دي راوړي چې کوم د شریعت خبرې دي شریعت تشریعي ورته زموږ طالبان وایي هغه پیغمبر مبارک الله نه نقل کوي اوس الله څه وایي مونږ به الله ته وګورو زه حیران په دې یم چې لکه ته قرآن ته ناست دلته یې قرآن شریف کولو کړی دی او ډبل مایکونه دې لګولي دي او خلک د سنتو نقبنې کې کشر کړي برباد کو تبع کړه ایمان نه اخلاص کړه الله فرمایي ما وما اتاکم الرسول فخذوه چې پیغمبر سره وړي دي په دې طالبان پوهېږي عام خلک نه پوهېږي الرسول معرب بالله حضور پاک مراد او ما د عموم دپاره دی هر شی چې پیغمبر راوړی دوه قسمه دي یو وحی جدید او یو وحی خفي ده چې څه درته ووایي پیغمبر فخذوه ونیسئ پکړو وما نهاکم عنه چې د کم څیز نه حضور پاک منع کړی نو فانتهو ځان دې وساته الله وی زنه ته قرآن منې نو قرآن دې باندې ستا عمل شته ته وایې زه قرآن منم نو دې باندې عمل شته وما اتاکم الرسول الله وی زه خو نه وایم ما هر هغه څیز چې الله پیغمبر راوړو فخذوه ونیسئ پکړو کلک ونیسئ عمل پرې وکړئ نیول د لاس نه عمل پرې کوسم یو سړی ویې لکه ونیسه دا شی کلک عمل پرې وکړه او چې د کم څیز نه پیغمبر منع کړی نو فانتهو ځان ته وساته اوهو واتقوا الله الله ایمان او یریږه ګورئ
دا چې مره ته سوې په دې عمل وکړه ان الله شدید العقاب وایي زما نه سخت عذاب والا نشته ګورې داسې عذاب به درکړم چې پته به راته بیا ولګي د قرآن معنا به تر خپلې ګېډې در وباسې نه د قرآن معنا به هغه کوې چې تا ته د دواړو جهانو مبارک سردار ویلي ده او دام الله وایي انا نحن نزلنا الذکر قرآن شریف کې چې ذکر څومره راغلی دی قرآن ته مراد انا نحن نزلنا الذکر قرآن منازل کړی دی څه دپاره د الله زمونږ ستاسو د هدایت دپاره وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الله وی مونږ به حفاظت کوو حفاظت یې په چا کړی دی په رسول الله مبارک او د هغه نه پس د هغه په صحابو باندې او بل دی الله فرمایي الله بل دی فرمایي چې وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اے پیغمبر اے مبارکہ تا تما قرآن نازل کچی عظیم نصیحت دی لتبین للناس ما نزل الیہم دا قرآن پا مانا با دا خلق تپوی نو چې پیغمبر مبارک دا قرآن پا مانا خلق پویی نو دا پیغمبر دی پویولو تا دا رسول اللہ مبارک سنت او حدیث والی پدې کوم پیغمبر پوی کړي الله په قرآن شریف کې فرمایي اقیم الصلاة دومره ویلي دي اقیم الصلاة او صلات څه ته وایي د صلات خو ډېرې معنی دي په لغت کې صلات رحمت ته هم وایي صلات خاص رحمت ته هم وایي صلات برکت ته هم وایي او نور طالبان تحریک الصلوین او صلاة العود وغیره نور معنی هم کوي دا پنځه منځونه چې راغلي دي په قرآن شریف کې یو منځ کې بیا 2 رکاته دي چا کې 4 رکاته چا کې 3 رکاته دي او بیا په یو رکات کې رکوع ده 2 سجدې دي او دا ډک رکات او دا تش پښتانه وي کتاب هم وي او دا قید اول او دا اخره ده او دا به پکې تحیات وي او دا به پکې رست درود شریف وي او دعا به کې راشه ماته په قرآن کې وښایه دا ما ته چا ویلی دي چې د اقیم الصلاة دغه معنا ده د دواړو جهانو مبارک سره ده تشریح خو ما ته حضور پاک کړی سبا به تر مونځ نه مې انکار کوې چې مونځ هم په قرآن کې نشته سبا به دین هم انکار کوې چې دا سر 2 رکعت هم نشته د ماسپښین 4 هم نشته ولې په قرآن کې د دې ذکر نشته قرآن د شرح کوونکی څوک دی د دواړو جهانو مبارک سره ته چې د سکول کتاب وې ته په خپله ولې نه ګورې هلته استاذ لګیا دی د هغې تشریح درته هغه کوي د استاذ تشریح منې ډاکټر د ډاکټرۍ د کتاب تشریح درته کوي د هغه خبرې منې ولې چې ته پې هغه پوه کړې په کتاب د ډاکټر پوهیئ د انجینرۍ په کتاب د انجینیر پوهیئ د معیشت په کتاب دی د معیشت ماهر پوهیئ نو هغې خبرې منې ولې یاره جي ما پوه کوي په دې کتاب نو په قرآن چا پوه کړې حضور پاک نو د حضور پاک خبرې نه منې قمقله یو لوی فتنه روانه زمانو د انکار حدیث لار د خلق د حدیثونو انکار کوي په الله قسم جماعت کې ناست یم د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د ما د سنت او حدیث نه چا م انکار وکړي د ایمان نه خلاص کافر جماعت کې پرې ممبر ده د پوهېږي راشه یو عالم سره کښېنه غټې غټې مدرسې شته لکه که ستا له کې څه شکي ستا په له کې څه شبهې هلکه چې ستا د صحت متعلق او د دارو متعلق څه خبرې نو چا نه ځان پوهې وایه ډاکټره نه خو میک ته نه خېږي چې هغه ډاکټر دا خبره کړې غلطه ده ولې زما له دا وایي هغه انجینیر دا خبره کړې ده ډېره غلطه یې کړې ده ولې زما له دا وایي خلک به در پورې خاندي چې خوار شي هغه 15 کاله سبق ویلی په کالج کې تا څه ویلي دي صرف د اردو کتاب دی وکتل نو هغه سره مقابلې کې لاړ شه هغه ډاکټر سره کښېنه چې دی پوه کړي هغه انجینیر سره کښېنه چې دی پوه کړي دغه زمیندار چې دا زمینداري کې بلکل غلطه کوي دا غلطه طریقه ده نو خلک به در پورې خاندي چې ړپ پکې د هغو شو ماشوم پکې غل وې شو ته وې غلطه طریقه کوي
ته خو زمیدار نه هسې به دې کتاب میتاب کتلي په لاره به تلې او شنه بوټي به دې کتلي او یوې به دې کتلي لږ ورشه یو پوټی په پوله تېر شوی زمیدار سره کښېنه نو به دې پوی کې ځان به دې پوی کې دقه رنګې علماو 8 کاله او 9 کاله 10 کاله په مدرسو کې سبق ویلی او بیا ښوولې دی طالبانو ته او تا صرف د اردو 2-3 کتاب وکتل او یا دې صرف دوره وکړه د څه نه خبر نه شوې صرف معمولي او خلک ګمراه کې ظالمه د کافرانو آلی کار ګرځي د اغیارو آلی کار ګرځي په فیسبوک او په نټ پیسې ګټي آی های د پیغمبر په جامه پیسې ګټي څومره ظلم دی پیغمبر سپکې او پیسې ګټي د پیغمبر د خبرو نه خلک منې کې او په هغې پیسې ګټي د پیسو دپاره د پیغمبر په جامه باندې خټې اولې د پیغمبر جامه بدنامه او خلق بدګمانه کوي په پیغمبر څوک وایي بخاري نه منم څوک وایي مسلم نه منم څوک وایي هغه کتاب نه منم دا بخاري لیکلی دی بخاري لیکلی دی خو د خپلې خېټې نه هغه سره پوره سند دی چې دا حدیث په پلانکي نه اورېدلی دی هغه د پلانکي نه اورېدلی دی هغه د پلانکي نه اورېدلی دی هغه د صحابي نه اورېدلی دی هغه د حضور پاک نه اورېدلی دی د بخاری کتاب دی بخاری منم که قرآن منم بخاری منم بخاری چې کم د پیغمبر حدیث راوړی دی حق او منا ترمذی ممانه ترمذی او ملاو هغه چې د حضور پاک کم حدیث راوړی دی د استادانو یو پیر سے جوړ کړی دی او بیا یو استاد چاڼ کړی دی وړه خبره نه ده چې د استاد حافظه څنګه وه د دې استاد دیانت او دیانتداري ایمانداري څنګه وه او دې استاد د خپل استاد سره ملاقات کړی دی او که نه دی کړی د ده نه اورېدلی دی او که نه دی او د ده بل متابع ورته وایي شاهد ملګری شته او که نشته یوازې لګیا دی دا ټولې خبرې چڼ شوي دي 1400 کاله وشو علماء چڼ کړي دي او په دې جلدونه کتابونه لیکلي شوي دي د ځانه نه وایي زه چې یو خبره دلته تا ته کوم د ځانه به نه کومه که مې وکړه هسې خوشطبي به مې کړي که مې د ځانه وکړه نو هسې ستا د ترغیب دپاره به کړي چې تا پوهې کړم خو چې شریعت او دین ذکر کوم نو زه به بیا قرآن ذکر کوم او زه به د پیغمبر حدیث ته ذکر کوم بیا خدای مو وایا چې دا قرآن نه منم وروره دا خو تاج کمپنۍ چاپ کړی دی تاج کمپنۍ څه اعتبار دی دا قرآن نه منم دا خو علمي چاپخانې چاپ کړی دی هغې نه څه اعتبار یا دا خدای بنده علمي چاپ کړی دی خدا د هغې قرآن نقشه ده چې کومه حضور پاک صحابو ته ښودلې ده دقه رنګې بخاري شریف کې ترمذي کې چې کوم احادیث صحیحه دي دا د هغې خبرو نقشې دي چې کومې حضور پاک پیغمبر صحابو ته بیان کړي همغه خبرې نو الله قرآن شریف کې فرمایي لمو دردو کې څوک لمو دردو کې وما اتاکم الرسول نن هر سړی ختلی دی فیسبوک ته او په فیسبوک پیسې ګټي او د پیغمبر په ناموس پیسې ګټي ظالمه پیسې ګټي په څه ګټي مال په یوټیوب او په فیسبوک پیسې راشي پیسې پیغمبر بدنامې پیسې ګټي د پیغمبر حدیث بدنامې پیسې ګټي د پیغمبر جامه خړی نو پیسې ګټي یا د خدای ظالمه په بل څو ګټه په دې دنیا کې تا ته را سودونه په نظر نه راځي چې خلکو ته دا ور مخکې چې دا سودونه مه کوئ دا نه پیغمبر یې نه تا ته په دې دنیا کې دا بربنډه لکان او جینکۍ چې ګډ ورګرځي دا ته نه په نظر درته نه راځي دا په دوکانونو کې چې دا خلک دوکې شاکې کوي او غلط څیزونه خرڅوي دا نه ته دا راته نه ښکاري دا چې سراسر کمې ګمراهۍ کېږي او ګناهونه کېږي او ټوله دنیا ورته ګوري دا درته په سترګو نه ښکاري په دې پیسې نشي ګټلی چې خلکو ته دا برایۍ ور مخکې کې نو پیغمبر پسې لګېدلی هغه پیغمبر چې ما ستا دپاره هغه څونه خواري کړی هغه پیغمبر چې دی نه وي مونږ به نن د کفر په تیاره کې او په ګمراهۍ کې پراته هغه پیغمبر چې د دې امت دپاره هغه په شا لرې غورځېدلی پیروانونه پرې غورځېدلي هغه پیغمبر چې د دې امت او د دې دین دپاره طایف سفر کې وګوره وینې ترې توی شوي دي هغه مبارک پیغمبر چې د دې دین دپاره هغه خپل وطن پرېښی دی غاښ مبارک یې مات شوی دی هغه پیغمبر چې په سجده باندې پروت دی او جاړي او بیبي ورته وایي ولې جاړئ وایي امت له سوال کوم چې الله زما امت معاف کړي هغه ستا خیرخوا پیغمبر تا ته رور ویلی دي څه مونږ ته څه ویلی دي رونه یو ځل یې وفرمایل ارمان که ما خپل رونه ولیدل
وددت لو انی رأیت اخوانی دا مهرمان دی که خپل رونه مې ولیدلې صحابه ورته وایي اولس موږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وی انتم اصحابی تاسو خو زما ملګري یې رونه مې څوک دي هغه کسان دي لم یأتو بعدو چې اوسه پورې نه دي راغلي وروستو به راځي زه به نیم لیدلې او نالیدلې به په ما ایمان راوړي لیکن زما رونو دغه امت پیغمبر معاف نه کړ د امت د پیغمبر نوسې حضرت حسن هم شهید کړ د امت د پیغمبر په نانسوي په جنازه هم غشي ورول چې څوک ولا جنازه ونه کړي د امت د رسول الله مبارک هغه نیازبین بچی هغه خشته ښکلی بچی چې د پیغمبر په شا به اوچتېده او د پیغمبر به وله شونډې ښکلولې حضرت حسین د هغه نه هم سر پرې کړی د امت د پیغمبر نوسې نه دی معاف کړی حضرت حسین نه دی معاف کړی حضرت حسن نه دی معاف کړی حضرت عثمان نه دی معاف کړی حضرت عمر نه دی معاف کړی نو دې نه به ګیله نه کوي دی به پیغمبر څه معاف حسن علالول او وجل او حسین علالول دا د پیغمبر رخت خفه کول دي که نه دي خفه کول پیسو دپاره خلک څه نه کوي نو الله فرمایي نن درته صرف د رسول الله مبارک د سنت یو دوه خبرې کوم ما اتاکم الرسول فخذوه چې څه درته راوړي دي ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهو څه نه یې منې کړي هغې نه ځان وساته وایي واتقوا الله الله وایي ما نه ویرېږئ ویرېږئ لغوي مفهوم دغه دی ان الله شدید العقاب الله په شان سخت عذاب څوک نشي ورکولی زما خبره بل دی ورته الله څه فرمایي قل ان کنتم الله پاک حضور پاک ته فرمایي ښه ما ته نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک قل ووایه ورته ای محبوبه ان کنتم تحبون الله هلکه زمونږ د ټولو الله سره خو مینه شته که نه ان کنتم قل ووایه دې امت ته قل ووایه ورته ان کنتم تحبون الله که الله سره مینه لرل غواړئ نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ د الله مینه په چا باندې موقوفه شوه د پیغمبر په تابعدارۍ ته څنګه قرآن ترجمه کوې ته په قرآن نه پوهېږې قل ان کنتم تحبون الله که الله سره د مینې دعوه لرئ او مینه کوئ نو فتبعوه نه دی چې د الله تابعداري وکړئ ورپسې څه دي فتبعوني زما تابعداري وکړئ و دا ورته ووایه د حضور پاک تابعداري وکړئ نو بیا به څه چل وشي چې د پیغمبر تابعداري وکړې نو یحببکم الله بیا به الله در سره مینه کوي الله به در سره مینه کوي رب العالمین او ویغفر لکم ذنوبکم ګناه هم درته بخي والله غفور رحیم الله غفور دی او مهربانه نو د الله د مینې نښه څه ده د رسول الله مبارک تابعداري چې د حضور پاک تابعداري او په خدای قسم چې دا صحابه وکړه دویمه پکې نه ده په ورنه یې کړې ده اوس یو دوه درې مثاله درته در کوم عام مثالونه هغه د طالبانو دلایل درته نه ویم عام مثالونه چې تاسو عام دوستان ورباندې پوه شئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې یو منافق دی منافق هغې ته وایي چې په خولې مسلمانې او دړنه کافر یو یهودي دی د دواړو په یو ځمکه جګړه راغله دواړه رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یهودي په حق او منافق په ناحق نو حضور پاک د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه د شریعت مطابق چې دا ځمکه ستا ده دواړه راووتل دا منافق د یهودي ته وایي راځه عمر لزو چې موږ له هغه فیصله وکړو وایي دا پیغمبر مبارک یې وکړه وایي بس ته راځه په هغه کړه دا ما ته ټیک نه ښکاري خدایا لاړل حضرت عمر فاروق مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري سړی خو نور منافق و نو کېدی چې زما پره وکړي چې لاړ حضرت عمر فاروق ته دروازه ولا راووته وی صاحب زما او د یهودي په ځمکه جګړه د موږ له فیصله وکړه هغه وی ډېره ښه ده چې دا خبره یې وکړه یهودي ورته وایي عمر ته وی عمره وی اوس موږ لاړو حضور پاک له هغه زموږ فیصله وکړه خو دی هغه نه مني تا لی راوستم
عمر ورته ډېره خبره چې د هغې نه ده منلې زه به دله وکړم زه به دله فیصله وکړم 2 منټه ودرېږې زه راځم حضرت عمر کور ته لاړ او توره یې راواغېست او چې بار ته راووته چې شړق شو منافق یې په دا توره و او سر یې تل ته وغورځو وایي چې د حضور پاک د فیصلې نه پس ماله څوک فیصله راوړي دقه فیصله به ولاکو صاحب لوی غوغا جوړه شوه چې عمر مسلمان وجلی دی خو منافق و رسول الله مبارک له خبره راله رسول الله مبارک حضرت عمر راوغوښته وی سړی دی وجلی دی وی او د الله رسوله قومې وجه ولې دی وجه وی ستا د فیصلې د پاسه ماله فیصله راوړه اوس هم دا وایم دا مې ایمان دی ایمان دې ته وایي چې ستا فیصله ونه مني هلکه چې د پیغمبر فیصله ونه مني او دا مې نه راخوښه خو مطلب دا چې پیغمبر انصاف نه دی کړی نو چې پیغمبر ته څوک بې انصافه وایي هغه مسلمان دی که کافر دی کافر وی ستا فیصله څوک نه منې و هغې نه پس ماله راځي نو دویمه خبره پکې نشته دقه فیصله به کوم فورا په قرآن شریف کې آیت نازل حضور پاک به دې عمره خیر داسې به دې پې کړی زورنه به دې ورکړی وجه دې ولې فورا الله قرآن شریف کې آیت نازلی څه فرمایي الله فرمایي چې فلا وربک لا ګورې عمر مه چېړه عمر ته دا خبرې مه کوه چې غله فیصله دې دا کړې ده زما د ستا په رب قسمي الله وی زما دې په خپل ذات قسمي لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم تر څو چې تا له فیصله نه راوړي او تا باندې اعتماد نه کوي دا قسم مې دی الله فرمایي په خپل ذات چې دا د سره مسلمان نه دی فلا وربک لا یؤمنون حتی الب مسلمان چې پتا فیصله وکړي یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اوهو درې ځله الله خبره مضبوطه کړه پتا به فیصله کوي او پړه کې به په خولې په ظاهر به هم غږ نه کوي مني به دړنه به هم مني ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت طالبانو ته موږ دې کې ډېرې اوږدې خبرې کوو بیا به دې پړه کې دومره پوټې شک هم نه محسوسوي چې پیغمبر غلطه فیصله کړې ده دړنه به مني او بیا څه وایي ویسلمو تسلیما بس عمل به کوي راشه پیغمبر فیصله وکړه زما په عمل دی روړه دا ځمکه دی دا خو قرآن وایي که نه چې د پیغمبر خبره منه او چې نه منې دغه د سزا ده کوم چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او دوه قسمه سنت دي یو هسې هم عادي سنت دي دا مستحبو په درجه کې دي په خدای چې صحابو هغې ته په داسې انداز کتلي چې توبه به وباسي لکه یو مثال دله در کوم چې تاسو پوه شئ حضرت عثمان رضی الله عنه رسول الله مبارک مکې ته ولېږه مذاکرات چې ته لاړ شه اهل مکه سره خبره یې ترې وکړه خو د حدیبیې د صلح مقام دی رسول الله مبارک تلې عمرې له د مکې کافرانو نه پرېښود په حدیبیه کې پړاو واچو دمه وکړو حضرت عثمان یې مذاکراتو له وړې چې عثمان رضی الله عنه مذاکراتو له لاړ نو د هغه دا پنسه به ورته وایو لنګ به ورته وایو لنګ به ووایو حدیث کې لنګ دی دا پنسه به ورته وایو دا پنسې دا لنګ د دې ګیټونو اوچتې وي نو په عربو کې دا رواج و چې هغوی به کمیس او لنګ یا پرتوګ ځان پسې په ځمکه راښکه اوس هم ډېر خلک داسې وي چې هغوی د پرتوګ پیسې د ګیټو نه ښکته کوي په مانځه کې هم ښکته کوي پورته کوي نه هلکه ګوره دا مکروه دي ښه مانځه کې پرتوګ د ګیټو نه اوچت ساتئ پنسه د ګیټو نه مه ښکته کوئ د ګناه د ناروا دي او اوس هم عرب کمیسونه تاسو وګورئ نو ورپسې په ځمکه راښکې شي د ګیټونه لاندې کوي دا مخکې هم د هغې رواج او اوس هم رواج نو چې چا به پرتوګ یا لنګ د ګیټونو اوچتو نو دوی به پورې خندل ویل لاندې ټولې خپې ښکاري حضرت عثمان رضی الله عنه اوچتو نو د کافرانو ورپورې خندا کوله یو مو پورې خندل او عثمان ته وګوره د لنګ ته وګوره مثلا پرتوګ ته وګوره د ګیټو نه پورته دی ګیټې لاندې خپې ښکاري وراوته نو یو هم سترګې روزي وی بلم نو د تره زوی وله راغی عثمانه څه چل در باندې وشو
وی ولې وی ټول خلک در پورې په لاره ځي خاندي ماشومان هم خاندي لوی هم ښکاري بوډاګان هم خاندي څه چل مې کړی دی وی دا لنډ څوک داسې وایي نیکبخته له ښکته کا چې دا ګیټۍ دی پې پټې یې ته اوچت کړی آی های حضرت عثمان ورته څه وایي چې کوم ځای پورې لږ جنګېده د ګیټو نه پورته په هغه ځای کې ګوته کېښوده والله هذا موضع ازار رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدای مې دې قسمي چې دا کوم ځای ته زما د لنګ دا څوکه رسېږي دا د پیغمبر مبارک د لنګ ځای دی بس زه د خپل پیغمبر تابعداري کوم په دې خلکو سره کوم یو زر ځله خدای خاندي او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فارس ته تللی دی فارس هغه زمانه کې داسې بادشاهي وه لکه د امریکې هلته ډوډۍ خوري او ګڼ شمېر خلک بادشاهانو زامن او دا لوی لوی وزیرانو زامن او دا لوی لوی سرمایهدار ناستې ډوډۍ کې د ده نه نوړی پرېوته نوړی چې پرېوته نو حضرت حذیفه ابن الیمان راوچته کړه هغه خاورې مورې ترې وغورځولې چې ځمکې نه کم شی لګېدلې او باقي نوړی یې خولې ته واچوي سه به دې خلکو یو بل ته سترګې روزي ووالي وګورئ نوړی د ځمکې نه راوچته کړه په ځمکه خو چې نوړی پرېږدي نو خلک ډېران پرېږدي وایي ځمکې نه دونه یې رسناک دی وایي چې ته نوړی په سترګو جوړ نه ده لیدلی د دې حالاتو نه دا معلومېږي یو بل ته سترګې روزي وایي دا څه وکړه خو لوی خلک و مالدار هغه څه چلو های های هغه وی قسم مې دی د الله په ذات دی دا د پیغمبر سنت دی ښه د چا سنت دی د حضور پاک ترمذي کې حدیث دی حضور پاک فرمایي چې کله نوړی د نه په ځمکه وغورځېږي راوچته کا چې کوم خوره خیږه شګه لګېدلې ده هغه ته وغورځوه باقي خولې ته واچوه ولې نوړی بې ځایه ځایه کې ولې نوړی بربادوي دقه رنګې د سیو ټنګری ده نه پرېوته نو بعضې خلک چې خلک داسې وي که نه نو دیکاور کوي چې ما پورې به خلک ونه خاندي چې دیکاور کوم وي به جلکه دا سړی داسې راوچته که خاوره خیږه دې لرې کوه او په خولې باندې ورمنډه واچوه مالټې ټنګری ده نه پرېوته راوچته که چې کوم د خاورو خیږو ځای دی هغه لرې که خوا که او باقي خولې ته واچوه او ورته څه وایي اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء د دې قمقلو د پاره د پیغمبر سنت پرېږدم دا قمقل دي روکېږه خاندي دي دې د پاره د پیغمبر سنت پرېږدم ولې پرېږدم زم اکثر دې ملګرو ته وایم ای ملګرو چې خلک د انګریز په طریقه نه شرمېږي د انګریز په شان قیانې چولی د هغې په شان جامې او جینکې د ډمانو په طریقه نه شرمېږي ډمانو سینې ښکاره کړي دا بره مرۍ سره دویم دا بره مرۍ سره سینې ښکاره کړي ډمانې لستوڼې نه دیم بې لستوڼو ګرځي ډمانې خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي دیم خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي نو چې یو ښځه د ډمې په شکل خوښولو نه شرمېږي زه د پیغمبر په شکل ولې وشرمېږم